په بنین کې مونځ کول څنګه دی؟ آیا یو کس بنین اچولی دی په دې کې د مونځ کېږي کو نه کېږي؟ کمیس یې نشته او بنین دی. بنین یا داسې دی چې هغه نستوڼي پسې نشته دیزې پورې د بدن هم پکې ښکاري، او بنین یا داسې دی چې څه ناڅه نستوڼي خو شته دی خو باقي مټې ټولې څه دي هغه ښکاره دي. نو آیا په دې بنین کې یا په دې شټ کې مونځ څنګه دی د مونځ کېږي کو نه کېږي؟ نو ګوره دا ځان سره یاد ساته چې د سړي عورت نه دی، دا د نوم نه ښکته ټیک شوله د نوم نه واله تر د پنډو پورې دی زنګنانو پورې دی چې دا پټ وي دا د سړي عورت دی. نو چې فرض د سړي پټ وي که نه نو ټیک د بیا خو د مونځ څه شو صرف فریضه بر د ادا شي، خو باقی کړه د کمیس نشته یی بنې نه چولې یی مټین غختی دي ټیک شولا یا د په سرتور سر ولاړ دی. په دې ټولو خبرو کې بر د مونږ کېږي مکروه کېږي، دا رضان سره یاد ساتي دا مونږ به مکروه وي د تبا د فریضه ادا شي خو د مانزه کامل ثواب بد ته ملاو نشي. او به ولې څه خبره دا وسه چللې دا دنیا چې کومه ده کنه دا به ضرورت غني او دا دین نه دی عبادت کم د پاره چې موږ راغلی یو دا به مقصد غني. نو په موږ دنیا دومره غالب شوله د دنیا کار او د دنیا شوق او محبت په موږ دومره غالب شو چې هغه ته دخل اندازي په عبادت کې مراله موږ باندې دومره ناراستی زور شو چې موږ کمیس نشو چولې موږ د یو دومره لوی ذات په مخ کې ودرېګو. آیا ته بس صرف په بنین کې د یو ایم پی په مخ کې ودرېږي؟ ته بس صرف په بنین کې د وزیر اعظم او د صدر په مخ کې ودرېږي؟ ته بس صرف په بنین کې د کلی د مشر په مخ کې ودرېږي؟ ته بس صرف په بنین کې په عدالت کې د جج په مخ کې ودرېږي؟ هغه به تا بې عزت کی، هغه به تا خبرې او کتاب خپل ضمیر ملامت کی، معاشره او کله به ملامت کی چې ته یو داسې معزز کس سره ملاوېدنه ته صرف په بنین کې ولې راوتی تا کمیس ولې نه دی اچولې ټیک شو لکنه اول به خپل ضمیر اجازت نه درکې نو به د دومره لوی ذات په مخ کې چې سړی ودرېږي نو د ادب انداز به اختیاري. دا د ادب انداز نه دی څنګه چې یو مشر یو ملک یو جج یو وزیر دا بې ادبي ګڼي چې ته دغه په مخ کې په بنین کې ودرېږي او کمیس دې ویستلی وي نو دومره لوی ذات په مخ کې آیا دا بې ادبي نه ده؟ ټیک شوله د دومره لوی ذات په مخ کې ته ودرېږي چې په معاشره کې کم یو څیز عاجزي نه ښکاري که نه او ادب نه ښکاري بې ادبي ښکاري په هغه انداز کې د الله په حضور کې ودرېدل دا مکروه دي. په دې باندې انسان کامل مونځ دی نه کېږي، په دې ستا مونځ مکروه کېږي، په دې باندې ته ګناهګارېږي. نو لہذا دنیا دومره غالبه شوله چې اوس زمونږ په عبادت کې هم دخل اندازي وکړو په موږ ناراستی دومره زور شوله چې موږ اوس کمیس قدرې نشو اچولی ټیک شوله. نو زما عزتمندو په دې کې به مونځ مکروه وي که چا بنین نه دی کمیس هم دی خو مټې اوچتې کړي دي او په دې حالت کې دی مونځ کوي د مونځ مکروه دی. که کم کس په سرتور سر باندې ولاړ دی خاص کر مسافرو ته وایم چې تاسو خو د دغه ځای د خلکو د ماحول د وجې نه سرتور سر مونځ اډو عیب نه ګڼئ دا خبره اډو ستاسو د کتاب نه ختمه شوې ده چې سر پټول پکار دي کو نه دي پټول پکار خو چې کم کس په سرتور باندې مونځ کوي ټیک شوله نو د مونځ سره د مونځ مکروه دی ځان له بنین خبره نه ده. ګوره په سرتور مونځ کولو سره مونځ مکروه کېږي، مټې د چا اوچتې وي نستوڼي په دې سره مونځ مکروه کېږي، صرف په بنین کې سړی ولاړي او مونځ مکروه کېږي ټیک شوله که نه د چا ګیټۍ پټې دي په دغه کې په پینسو کې یا په کورته کې یا په پینټ کې نو دې سره مونځ څه کېږي مکروه کېږي. لہذا د دې خبرې خیال وساتئ. ډېرو ملګرو د دې مسلې تپوس کړی دی هغه الله ته خوښه ده چې ته عجزي اختیار کړې عجزي په دې کې ده چې تا پرتوب کمیس اچولی دغه شان پینټ شرټ هم دی چې هغه ټیټ وي په بدن پسې که نه او بدن اندامونه پکې معلومیږي نو لہذا په هغې کې هم بیا مونځ مکروه دی. که شرټ اوږد وي او هغه پرې راښکته یا کورته پې چا اچولی ده نو بیا پینټ کې مونځ خیر دی. نو ګوره چې کوم لباس کې عجزي وي نو عجزي الله ته خوښه ده او دا خو انداز چې کوم دی دا عجزۍ نه دی دا خو د بې ادبۍ انداز دی یا اوچت نستوڼي دا خو د تکبر انداز دی یا ښکته پنسۍ دا خو د تکبر انداز دی او تکبر صادر د الله دی او تکبر مزه د الله سره کوي د الله نه علاوه د بل چا سره تکبر مزه نه کوي په خبره باندې پوه شي. نو لہذا موږ او تاسو له دې خیال ساتل پکار دي. ډېرو ګڼو ملګرو د دې مسلې تپوس کړی برای کرم په خپل هم دا مسله زده کوي او مخکې شیر کوي ملګرو ته ورسوي چې په دې مسله پوه شو. صلی الله علی النبی.